پاکستان بمقابله نیوزیلینډ څومره چې هم د بوم بوم افتخار احمد پین دي نو د هغوی دپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره هغه ټول ترې رامخې ته شي او ویډیو به لازمي شیر کوئ. محمد رضوان فخر پښتونخوا چې کومه ګیله مخې ته یې ښودې ده نو هغه به راسه په کمنټس کې شریک کوئ چې آیا د محمد رضوان دغه ګیله حق ده او که نه. پوره ډیټیل په دې ویډیو کې خو په ویډیو به ایسارېږئ او د اخر پورې بیا ګورئ. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې نیوزیلینډ پاکستان ته په دوره باندې راغلی دی کم اوډیای سیریز چې دی د 15 میچونو نو الحمدلله پاکستان په 2-0 سره برتري حاصله کړې ده خو چې کم را روان 3 میچونه دي دا ډېر زیات لازمي دي. الله دې وکړي چې اول پاکستان دغه 3 میچ وګټي او سیریز په خپله نامه باندې کړي او بیا به دعا کوو ملګرو چې پاکستان دا سیریز کلین سویپ کړي او نیوزیلینډ ته په 15 میچونو کې شکست ورکړي او د دنیا نمبر 1 کرکټ ټیم جوړ شي. ښه ملګرو څنګه چې تاسو ته د بوم بوم افتخار احمد ما دغه خوشخبري مخې ته کېښوده نو د بوم بوم افتخار احمد اخره کې د زړه بړاس ویستو. جیو سوپر ته چې کوم انټرویو افتخار احمد ورکړې ده ملګرو نو پریکټس دوران کې د هغه نه دا انټرویو اخیستې شوې ده. انټرویو یو څو خبرې به در سره هم شریک کوم ملګرو خو د بوم بوم افتخار احمد په دې میچ کې روشن امکانات دي ملګرو چې هغه به په دې 3 میچ کې لازمي لوبیږي. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو په 3 نمبر چې کم کس راوځي په بابر اعظم پسې یا عبدالله شفیق یا سلمان آغا ملګرو نو د هغوی پرفارمنس ډیر زیات 0 دی. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې په کم وخت کې شعیب ملک یا عمر اکمل نو په هغه ټیم کې دغه چې کم 4 نمبر نو دا ډیر زیات بهترین که تاسو د شعیب ملک پرفارمنس وګورئ نو هغه به په 3 نمبر باندې راوتلو خو ویکټ به ټینګوله او میچ به ډېر ښه طرف ته تلو د چا د وجې د شعیب ملک د وجې. عمر اکمل پرفارمنس هم تاسو کتلی دی ملګرو چې هغه هم بهترین پرفارمنس په 3 نمبر کې کړی دی. نو دریم چې کوم پوزیشن دی هغې باندې ډېر زیات بحث روان دی چې دریم پوزیشن ته یو ښه بیټسمین پکار دی نو د هغه ښه بیټسمین تاسو ته پته ده چې بوم بوم افتخار احمد که هغه T20 دی که هغه اوډیای دی نو تاسو د افتخار احمد پرفارمنس کتلی دی. نو ملګرو اوس د افتخار احمد دپاره یو امتحان دی چې آیا په دغه ځای باندې چې کله هغه راوځي نو هغه پوزیشن به برابر شي او که نه د شعیب ملک او د عمر اکمل هغه کمې به افتخار احمد پوره کړي او که نه کمنټس کې زموږ سره خپله رایې لازمي شریک کړي. بوم بوم افتخار احمد نه د جیو سوپر چې کوم نماینده دی نو هغه عجیبه سوال وکړو خو هغه ورله داسې جواب ورکړو چې زه به هغه به خپله هم حیران راځئ دغه جواب واورئ د افتخار احمد چې څه ورته وویل. मैं 2 बॉलें खेलूँ मैं 5 बॉलें खेलूँ तो अपनी टीम के लिए खेलूँ तो मेरा भी यही फोकस है. और जिस तरह आपने कमबैक की बात की तो देखो कमबैक तो हमने जो लास्ट मैच में खेला हमने 365 चेस किए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और उसके बाद मैं वेस्ट इंडीज़ के साथ टीम के साथ रहा. वेस्ट इंडीज़ टूर में मतलब बाहर रहा बैठा रहा और उसके बाद जो है मतलब ये होता रहता है. और जिस तरह आप कह रहे हैं कि मतलब कमबैक तो मैं तो कमबैक नहीं मतलब इसको कहता क्योंकि कमबैक वो होता है कि आप परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर होते हो. तो यही है कि मैं आया हूँ और जितना भी मैं मतलब कोशिश करूँगा कि अपनी टीम को किसी न किसी तरीके से जितवाऊँ. تاسو واورئ ملګرو چې بوم بوم افتخار احمد ورله بوم بوم جواب ورکو. صحابي دې تپوس وکړو تا کمبیک وکړو نو څنګه درته لګي نو بوم بوم افتخار احمد ورته دا خبره وکړه چې کمبیک هغه خلک کوي چې د پرفارمنس د وجې د ټیم نه بهر وي. زما پرفارمنس بهترین دی چې کوم اخیری اوډیای ما د استرالیا خلاف لوبولی نو په هغې کې زما بهترین پرفارمنس و. اوس راځو ملګرو د فخر پښتونخوا محمد رضوان چې کومه ګیله کړې ده کوم کانفرنس یې کړی دی نو په هغې کې هغه څه ویلي دي. محمد رضوان دا خبره کړې ده چې کوم 5 نمبر باندې زه راوځم نو دا ځای زما نه دی خوښ. ولې مې نه دی خوښ ملګرو هغه وویلو چې د کلاړي دپاره یو ځای وي. څنګه چې تاسو ته ما وویل چې شعیب ملک به په 3 نمبر همیشه راوتلو او ښه پرفارمنس به یې کوو. عمر اکمل به په 3 نمبر راوتلو نو ښه پرفارمنس به یې کوو. نو دغه شانتې محمد رضوان دا خبره وکړه چې 5 نمبر دا زما نه دی خوښ. خو بیا هم چې د کوچ او د کپتان څه فیصله وي نو هغه ماته په سر سترګو باندې قبوله ده او زه به خپل پرفارمنس بهترین ادا کوم. نو فخر پښتونخوا محمد رضوان پراؤډ اف یو تا چې کوم پرفارمنس دی نو هغه ټولې دنیا کتلی دی
چې بهترین دی. بیا ملګرو په دې اخري میچ کې غالبا هغه چې کومه ډای لګولې وه د هغې حوالې سره هم ملګري ډېر زیات میسیجونه کوي. محمد رضوان څه وخت کې هغه په هسپتال کې داخل و، هغه تصویر یې راغستی دی او دا ویډیو ورسره ټچ کړی ده چېرې محمد رضوان بیمار دی. نو داسې هېڅ خبره نشته، دغه چې کوم پکچر دی نو هغه زوړ دی. محمد رضوان الحمدلله پټ پاټ دی. د کراچۍ د پچ حوالې سره دا خبره وکړه چې د راولپنډي او د کراچۍ چې کوم سټیډیم دی نو دې کې فرق دی. دغه چې کوم کنډیشن دی نو موږ به کوشش کوو چې په هغه کنډیشن کې هم ښه ګیم وکړو. نو تاسو وایئ ملګرو چې د محمد رضوان فخر پښتونخوا دا ګیله حق ده او که نه؟ کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کوئ، خو ویډیو ګوره شیر کوئ ځکه د پیج پرفارمنس ډېر زیات خراب دی او پیج والا ماته دا خبره کوي چې ګوره کم کتونکي دي نو هغوی ناغرضه دي پیج ویډیو نه شیر کوي. نو ویډیو د ملګرو سره شیر کوي. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې وواز پاکستان زنده باد، پاکستانی کرکټ ټیم زنده باد. تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. د لوی الله په امان.